تاسو تحریک ګجر قومي حقوق پاکستان کم چیرمن صاحب چې دغه خبره ترې اوردې ما سره د دغه تحریک چې دی نو اوس ستر سکرټر جنرال سیکرټري چې دی نو هغه موجود دی او هغوی نه به یو څو پوښتنې لرو دا هم راته ووایي چې په دغه تقریر کې تاسو دا هم وویل چې مونږ ګجر قوم چې دی یو خو زمونږ استحصال شوی دی مونږ دغه استحصال خبره هم کوو چې هغوی ته د خپل حقوق ورکړي شي او بل تاسو چې دی نو د خپلې صوبې یو مطالبه کوئ نو آیا ستاسو دومره تعداد کیږي چې ستاسو خپله صوبه جوړه شي د ګجر قوم په نوم باندې او که جوړېږي نو د هغې به نوم سي ډیره مننه جی د صوبې په حوالې سره زمونږ د تحریک ګجر قومي حقوق پاکستان او د تحریک هزاره ګجرستان د هغې موقف دا دی چې زمونږ د دعوې مطابق په خیبر پښتونخوا کې زمونږ تعداد 66% دی نو مونږ وایو چې چېرته د هزارې د صوبې اعلان کیږي د حکومت د طرف نه نو په هغې کې د زمونږ د ملکن ډیویژن چې کومه خطره دا د هزارې سره شامله شي او دغه هزارې نوم چې کوم د صوبې دی چې دوی صرف د هزارې اواز کړی و حکومت هم ورسره سهده پورې دا خبره تسلیم کړې وه نو د دغه هزارې د لفظ سره د ګجرستان ملګری کی نو نوم به څه شي بیا هزاره ګجرستان بشي هزاره ګجرستان د دواړو قومونو مطالبات به پوره د دواړو قومونو نه بلکې دلته ډېر زیات واړه قومونه مونږ سره دي چې هغه د هغوی استحصال شوی دی زمونږ سره د هغه قومونو به چې کوم دی نو د هغوی هغه کوم مطالبات چې دي نو هغه به هم زمونږ د مطالبو سره یو شي نو په حل کېدو کې به هغوی ته اساني شي او د هغوی مسلې به حل شي تاسو د زبان خبره مو کړه د ژبې خبره مو کړه چې په نصاب کې دی زمونږ ژبه چې دغه شي نو آیا د ګجر قوم خپله ژبه لري او د زمونږ ګجرو ژبه چې ده نو تاریخ په دې باندې ګواه دی او زمونږ تاریخ کتابونه هم د دې خبرې ګواه دي چې لفظ د ګجرو ژبه چې کومه ده تقریبا د 10 ژبو مور ده په 13 زمانه کې دا چې کوم دی نو په هندوستان دکن چې کوم حکومت او په هغې کې دا باقاعده چې کوم دی نو سرکاري ژبه وه سرکاري نصاب کې دا شامله وه سرکاري ژبې درجه درته میلاو وه د دې نه مخکې هم چې کوم دی نو که راجا کنیشت زمانه ده یا څومره قومونه تېر شوي دي هغوی مشریان یې کړي دي نو په هغې کې باقاعده دې ته د سرکاري ژبې چې کوم دی نو حیثیت حاصل و نو دلته موږ وایو